فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. مخکې موږ او تاسو ویل د مشرکانو یو قسم الله بیان کړ او هغوی سره اعلان د براتو. هغه ډله وه چې هغوی یا وعده ماته کړې وه او یا هغوی سره وعده وه لیکن نیټه معلومه نه وه، عهد غیر مؤجل. هغو سره خو اعلان د جنګ و. دویم هغه قسم خلکو چې هغوی سره وعده معلومه وه تر یو وخت پورې او هغوی خپله وعده نه وه ماته کړې، نو هغې سره تاسو دا وعده خپل نیټې ته ورسوئ. دریم قسم خلق مستامنین دي. مستامن هغه چې د بار علاقې نه راغلی و، د مسلمانانو علاقې ته د دې دپاره چې د علاقه وګوري، حالات وګوري، څه خبرې واوري او بېرته لاړ شي، هم راتلی شي، څه به ورته نه وایه. اوس په دې آیات کې الله رد کوي په یو مانع باندې. بعضې خلکو ویل چې الکره د مکې مشرکانو سره خو نبي علیه السلام وعده کړې وه، نو څنګه نبي علیه السلام هغوی سره جنګ شروع کړ او جنګ یې ورسره وکړ؟ دې سره خو عهد شوی دی. نو جواب دا دی چې د هغوی د عهد اعتبار نشته، ځکه هغوی خپل لوز په خپله مات کړی. نبی علیه السلام او د مکې مشرکانو په حدیبیې کې صلح کړې وه او 10 کاله معاهده وه. 10 او معاهده کې دا قانون دی چې چا سره ستا صلح وشوله هغه سره به جنګ نه کې، او د هغه چې چا سره معاهده ده هغه سره به هم ته جنګ نه کې. تقریبا د هجرت 5 کال د مکې خلکو د یو قبیلې سره زیاتې او ظلم وکړ. هغه قبیله چې وه د نبي علیه السلام سره په لوز او په عهد کې وه، دوی نبی علیه السلام ته پناه یوړه چې موږ سره ظلم وشو، زموږ خلک سخت ووژل. نبی علیه السلام لښکر برابر کو، مکه باندې حمله وکړه. نو ګوره د مکې مشرکانو په خپله خپل لوز مات کړی، بیا د هغې نه بعد پې نبي علیه السلام حمله کړې ده. کیف یکون للمشرکین عهد، څنګه به د مشرکانو دپاره وعده عند الله و عند رسوله، د الله او د پیغمبر په نیز نشته، ځکه هغوی خپله وعده ماته کړې ده. الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر هغه کسان چې تاسو سره وعده کړې ده پخوا د مسجد حرام کې. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، بس څو پورې چې کلک یې هغوی په خپله وعده باندې تاسو دپاره، تاسو هم کلک شئ په خپله وعده باندې هغوی دپاره. بېشکه الله محبت کوي د متقینو سره. تاسو به خپله وعده نه ماتوئ. کیف ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم ملا ولا ذمه، دې نه بعد اوس الله ذکر کوي تفصیل د هغه صفاتو چې هغې ته ویل کېږي اسباب القتال. د کافرانو کې الله بد بد صفات اچولي، ښه بد بد، نو ځکه الله هغې سره د قتال کول لازم کړي دي. کیف څنګه به اعتبار د هغوی وعدې ته، کیف اعتبار عهدهم، وان یظهروا علیکم، که د هغوی وصبر شي په تاسو باندې، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، لحاظ نه کوي په تاسو کې د خپلوالۍ او نه د لوز کولو. که په تاسو وصبر شي که نه به خپلوۍ ته ګوري او نه لوز ته. یردونکم بافواههم وتابع قلوبهم، تاسو خوشحالی په خپلو خولو باندې او انکار یې کوي زړونه، په خولې نرمې خبرې کوي لیکن ډکې در سخت په غوسه دي، او اکثره د هغوی فاسقان دي.
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. دی آیات کې بدري صفات نور بد صفات اخلی دوی د الله په ایتونو باندې پیسې او فصدوا عن سبیله دوی خلق بندې د الله لارې نم انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دوی چې دی بد اعمال چې کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه دو نور صفات دوی لحاظ نه کوي د مؤمن بارکه الا د خپل واليونه د کم ذمه او لوز واولئک هم المعتدون دا تجاوز ګرځي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. آیات کے بعد ترغیب توبه تا کچره د توبه وکړه منځ قائمه او زکات مکو استا سرونه دی په دین کې. داس خبر غره مخکم تیر شو الته غره وی پاین تابو واقام الصلاه واتوا الزکات فخلوا سبيلهم. الته خو خبره د دی و چې ویني سې په مرچک ولکین او لارې په باندې کوي که توبه وکړه منځونه کو زکات ورکو به الله را خوش کوي. دې ځکه خبره و د عهد د هغه چاته به اعتباري ښه چې هغه کې دا صفتی توبه کول او منځونه کول زکات ورکول دا به ستارو شو کنه. کله چې ستارو شو دا خبر ته به اعتبار دی. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. تفصیل سره بیان منغایتونه قوم د پارا چاوي کوي. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ یا خو په دې آیات کې مراد دي هغه مشرکان چې هغه معاهدین دي وعده کړو نبی عليه السلام سره. نو کچر تاغوی د خپل لوز پورا نه کړه که پورا یې نه کړ نو ان به خپل معنا باندې دي. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ کچر تمات کړه هغوی خپل قسمونه من بعد عهدهم پس د وعدې د هغوی نه. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ عیب لکه ستاسو په دین کې نه فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وجنه تاسو امامان او مشران د کفر. یادار چې په دې آیات کې مراد دي هغه مشرکان چې کوم به لوز دي ښا د سره د دیو د هغه منځ کې لوز نشته هغه ته مراد دي. به ان په معنا د اذا سره دي ار کله چې د خپل قسمونه مات کړل پس توعدو دا غوینا وطعنوا فی دینکم عیب لکه تاسو په دین کې نه فقاتلوا ائمه الکفر جنگ کوي د امامان د کفر سره انهم لا ایمان لهم یقینا دو چې د نشتا قسمونه دا غوي یعنی اعتبار ورته نشتا د دې لپاره چې هغه ځان بچ کې دوادو ما تولنا. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدأكم اول مره. آیات کې مشرکان نور صفاتها دو صفات بد وسره آیات کې ترغیب په قتال د مشرکانو. ار مشرک چې دا صفت لري هغه سره قتال کوي. الا تقاتلون قوما اتاو جنگ کوي دا قوم سره نکسو ایمانهم چې مات کړي خپل قسمونه. وهم بخراج الرسول یو قصد کړي په استر د پیغمبر باندې خپل کلینا. وهم بدأوکم اول مره او دوی شروع کړی دا په جنگ باندې اول کرت تاسو نه مخکې اول دوی جنگ شروع کړي. تاسو یریږئ دا غوی نه فالله حق الله حقدار چې غي نه ویریږئ کچر تاسو مؤمنان استئ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم ارکل غره چې مخکې وسه اعلان د قتال وکړ اوس الله دا غیر پر بعض اسباب بیانای ښه یا مخکې آیاتونه کې بعض اسباب اوس پر اعلان د پر بعض فائدې به الله بیان کې ښه فائدې د آیات کې به الله بیانې فائدې سلور
ورپسې آیات کې بمبیانی کې بیا دوا دا به د قتال فیدی شي قاتلوهم جنگ کوي د سره يعذبهم الله عذاب ورکړي تعالی استاس په لاسونه باندې ويخزهم الله بدی و شرمای وينصركم عليهم کومک او کتاب سره داوی په خلاف باندې او الله به شفا ورکړي سينو د قوم مؤمن ته د مؤمنانو سینې د ستې په دې کې ډېر څه غم پروت دی درد په دې کې پرځکه په خلکو خپکیږي هغه ته الله شفا ورکړي دا غم نه ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نور دو فیدیخه او لري بکې الله غيظ قلوبهم داغو دړونو غصه یخ بشي دي سره کنه والو سره او رحم بو کې الله پاچا باندې چې خوښ شي توفیق توبه ور کې ولا الله په دې حکمتونو والا دي ام حسبتم من تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا آیات کے بعد ترغیب قتال تا حاصل د آیات بدای ګورې چې آیات کې الله ایمان والا باندې خامخا امتحان راوړي به امتحان نه پری دی ښا ان د امتحان طریقې بدوي یو دا ګورې قتال وکوي دویم دا ګورې د هر کافر نو برات کوي ښا برات پته کوي ام حسبتم ما یغمان کوي تاسو ان تترکو چې پرې به خود له شتاسو ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تر څه په نه معلوم کړی الله پتا سک هغه کسان چې جهاد کوي ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نه دې نیولې ما سوا د الله او پیغمبر او ایمان والاونه رازدار ولجا معنا رازدار والله خبير بما تعملون الله تاسو په اعمال باندې خبردار دی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون آیات کے بعد جواب د دویم معنی هر کله ګورش دا مشرکان د جماعت خدمت کوي ښا د جماعتونو خدمت کوي مسجد حرام خدمت کوي اجازه ته خوراکونه او بور کوي نو څنګه وسره تاسو به جنگ کوي دا خو ډېر نیک اعمال کوي کله وای جماعت جوړه غره سرک په خی خلق احساس کوي چې ښا نیک کار کوي کنه جواب دا وای کوم نیک اعمال چې دي دا ټول برباد دي د کفر د وجنه یو انسان کډیر نیک اعمال کوي خو چې کله په ایمان نه د نیک اعمال ته اعتبار نشته ما کان للمشرکین ندی مناسب مشرکانو ته یا نشي قبل دې د مشرکانو د پاره آبادول د جماعتونو د الله چې شاهدین عادن پسیم په داس حال کې چاغوي کوا کون کې دې په خپل ځانونو باندې په کفر الله ګور تعبیر کو په ماکان سره ماکان کې تمکین پروت ته معنا دا چې اے مؤمنانو کافر په دې باندې مت تمکین ولا مور کوښ تاسو له جماعت جوړ کی ماز خلق وي د لارې زکومونه جماعت جوړ کړي نه دا تمکین واغې ته مور کا ها هغه په دې باب کې چندم مغواړه هغه نه کومه کوم مغواړه اولئک حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون دا کسان چې دي برباد دي اعمال دا غي د پور کې همیشه د پاره انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله آیات کو صلاح ذکر کا صفات د مومنانو دی وجنه ګره دی خلکو جماعت آبادول الله قبلای چا چې دا صفات ته او داخنه بعد به جماعت آبادول کینو الله قبلای ښا انما يعمر مساجد الله بشك آباد جماعتنا د الله من آمن بالله واليوم الاخر اسو چې ما د په الله په ورستانه واقام الصلاه وآتى الزکاه منذ قائمه او زکات مورکي ولم يخش الا الله او نيريږي مګد الله نيريږي فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين بس لایق دا چې شبادا کسان د هدایت والانه
اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام دا د مخکې سره متعلق دی. هر کله ګوره چې مشرکانو اعمال الله برباد کړل د هغوی د کفر د وجه نه د شرک د وجه نه، نو اس کله ګوره مشرکان مؤمنان نه برابرېږي په اعمالو کې. د مؤمن عمل الله قبول کړي، د کافر عمل الله برباد کړي، دواړه برابر نه دي کنه. اجعلتم سقایة الحاج، آیا تاسو ګرځوئ خړوبون کې دا جنو حاج جمع د حجی ده. آیا تاسو ګرځوئ خړوبکون کې دا جنو او آبادون کې د مسجد حرام کمن بشان دا چا امن بالله والیوم الاخر چې ایمان راوړې په الله په ورځ درته باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کې په لار د الله کې لا استوون عند الله، ندی برابر دوی د الله په نيت باندې او بشک الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. دا آیات د مخکې د پاره علت دی یا مخکې د پاره تفسیر دی داخه یا علت یا تفسیر. هر کله ګوره چې مخکې الله استوونه دواړه برابر نه دي، نو څوک جګ دي او څوک ټیټ دي. ښه یو جانب بده کې ذکر کې چا کوم اعلی جانب دی، دویم جانب نه ذکر کوي، ښه په شان د عدم دی نه ذکر کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، کسان چې هغه ایمان راوړي او جهاد هجرت او جهاد کړي په لار د الله کې په مالونو ځانونو باندې، دا لوی دی په اعتبار درجه پرې د الله باندې، او اولئک هم الفائزون، دا خلک کامیاب هم دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. د دواتونه کې داغه د پاره بشارت یو خروي دي وسره بدایت تفسیر د پاره د الفائزون او اولئک هم الفائزون دغه تفسیر دی. يبشرهم ربهم زیر ورکه هغه طرف داغه پر رحمت باندې د خپل قوانا په رضا باندې الله بر خپل رضا مور کوي. وجنات او باغ باغون من چاغو د پاره به فيها نعيم مقيم، نعمتونه همیشه والی والا، خالدین فيها ابدا، همیشه به دې کې همیشه. ان الله عنده اجر عظیم، الله چې دغه سر لوی اجر دی. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولیاء. دا جواب دا درې معنی دی. کله کله واځي خلک یو اعتراض کوي رب پلانې کس څنګه دې سره بایکاټ کو، مخز مارور دی، ترزوی دی، ماما دی، کاکا دی، دوستان دی. الله دای خبره جواب کوي. ښا هغه دا چې ګوره کافر سره دوستی نه کوي، کافر اگر کړه چا خپلوان دی سره بایکاټ کوي، ښا تعلق باغ سره قطع کوي. یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولیاء، منی سې خپل پلاران او خپلونه په دوستانه باندې دوست ولا موه. ښا ان استحب الكفر عن الايمان، کله محبت کو د کفر سره په مقابل د ایمان کې. ومن يتولهم منكم ومن يتولهم، چا چې دوستانه وکړه دا غوي سره پتا سو کې دا کسان دوی ظالمان دي. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، دا تمخ سره ولګوي، دا به داغه نه طریقې ښه الته ګورې ویل چې ګورې د الله د دین په مقابل کې به دوستان سره تعلق نه ساتي، خپلوان ته خپلوان نه وي. ښه دې ځکه وي خپلوان خو سکه ار هغه شی چې تا دین نه اړي او د دین په خلاف باندې استعماليږي، هغه سره به بایکاټو کې. ښه کاغه کاروبار دی، کاغه کور دی، که بچي دی، که خپلوان دی، که پټي دی، که کټي دی. قل ورته پیغمبر ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کچرته وي تاسو پلاران او تاسو بچان، تاسو رونه او ازواجکم، تاسو بیبیانی، وعشیرتکم، تاسو قبیله قوم، واموال اقترفتموها، هغه مالونه چې تاسو ګټلي
او هغه تجارت تخشون کساده تاسو یریږئ د هغې د پوټوالي خرابوالي نه ومساکن و کورونه ترضونه چې تاسې خوښوئ که دا ټول شیان یي احب الیکم من الله ورسوله ډېر خوښ تاسو د الله او د پیغمبر نه او د جهاد نه په لار د الله کې فتربصوا انتظار وکئ تر دې چې الله به راولېږي خپل امر یعنې فیصله د عذاب والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسق ته لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لقد نصركم الله ارکره ګوره چې مخکې آیات کې الله ویل دا مخکې شیان ګوره کله چې د دین مخالف یو که خپلوان دی که مال دی که تجارت دی دې سره به ګوره محبت نه کوي خپرې دی بیان او دې باندې به اعتماد هم نه کوي اوس وایي لکه څنګه چې په دې مخکنو شیانو به اعتماد نه کوي نو په کثرت باندې به اعتماد نه کوي په کثرت باندې ښه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين بشکا کومک کړه تاسو سره الله په ډیرو ځایونو کې او په ورځ د حنین باندې هم کله چې نبی علیه السلام مکه فتح کړه نو د مکې فتح کې اوسه تقریبا 10,000 ملګري وو نو د مکې د فتح نه بعد به حمله وکړه په حنین باندې نو 2,000 په دې کې نورم شو نو 12,000 کسان شو نو بعضې ملګرو چې هغه نوي ایماندار هغه ویلو ښه لن نغلب اليوم من قله نن موږ شکست نه کوو د کمبود د وجه نه ځکه نن موږ ډېر یو کله چې دی په حنین باندې ننوتل نه بس حنین والا ورته په لارو کې ناست و غش ورسره و تنګه غوندې لاره وه چې څنګه دوی داخل شول هغوی په جنګ شروع کړه ښه بس داسې ډزې پرې وکړه چې دونه لاره ورکه کړه ښه دا خبره شلنګ یې پرې شروع کړه لاره یې ترې ورکه کړه میدان کې صرف نبی علیه السلام پاتې شو 2-3 کسان پاتې شو یو د ترې پاتې شو ښه عباس یې پاتې شو ابو سفیان ابن الحارث پاتې شو نبی علیه السلام په دې وخت کې ځان ته پاتې و نو سخت بهادر انسان و ښکته شو د اوښې نه آواز یې وکړ ای د الله بندګانو زما خواته راشئ انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغ نه وایم ښه دروغجن نه یم او زه د مطلب نسې یم زوی یم کله چې پیغمبر دا آواز وکړ صحابه کرام داسې راتاو شول لکه غوا چې خپل بچي ته راتاویږي داسې راتاو شول نو ګور اول وخت صحابه کرام باندې تکلیف راغی ځکه چې هغوی ویلي وکړه چې موږ نن ډېر یو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بشکا تعاون کړی تاسو سره الله په ډېرو ځایونو کې او په ورځ د حنین باندې هم هلته تعاون کړی اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې تاسو تعجب کو اچولې کثرت تاسو فلم تغن عنکم شیئا دفن کده کثرت تاسو نه یو شی اس فائدہ در نکړه وضاقت علیکم الارض بما رحبت تنگ شلا په تاسو باندې ځمکه سره د پراخوالي د ځمکې ثم ولیتم مدبرین به تاسو وګرځیدل شاکون کې شام راوړل پیغمبر ته ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وصلی الله په دې آیت کې ذکر کوي په حنین کې د الله کومک الله کومک راولېږي ملائکه راولېږي بس کافرانه مغلوب کړل ښه ثم انزل الله سکینته علی رسوله بیراولېږي الله خپل خاص رحمت په خپل پیغمبر باندې په ایمان والا باندې سکینه خاص رحمت ته وي وانزل جنودا لم تروها او راولېږي هغه لښکر چې تاسو نه کته وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين او عذاب ورک کافرانو ته دا بدوا د کافرانو نبی ډیر مال تیرونی وخا غنیمتونه تیونی ول زنانه تیونی ول ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم یا خدایات کی اشاره دی وختونو ملګرو ته ارکه غره چې بعد ملګرو په دې حنین کې منډه والے وا بس الله ولا بخنه وکړه الله معاف کړی دي تاسو به اوس غیبت نه کوئ چې ولې منډه والے وا یاد دا غره په دې کې مراد دی هغه کافران چې په حنین کې هغه د پیغمبر په خلاف باندې ولاړو هغه ته الله ایمان ور نصیب کړ
نبی علیہ السلام چې کله په حنین کې مال ونیو یو ځای کې بارکه خاص زنانې نیولې وي تقریبا 3 ورځې انتظار وکړ چې کېدې شي د خلک راشي بیرته به د مال ورکو ول ایمان به راوړي ورانه غلل ایسته د مال تقسیم کې په خلک باندې وینځم تقسیم کړل او مال تقسیم کړ هغه نه بعد خلک راغلل نبی علیہ السلام استاو دارون راغلی توبه کوون کړي توبه کړې د دیرونو نو درته ور مال ور کوي انت مال تقسیم شو نو د خلکو ته ویل چې رستا څخه دا کمال غواړي کو دا زنانه غواړي يرمنګ دا زنانه غواړي دا مسمال مرا کوي دا زنانه را ترا کوي بس به ته ور کړل ښه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بي الله مهرباني وکړه دینه بعد پچا باندې چغوخته ایمان ور نصیب کوړه الله غفور او رحیم ذات دی يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ارکره غره چې مخکې آیتونو کې تیر شوی برات د مشرکانو په دې آیت کې به الله د برات په بل طریقه بیانوي هغه دا غره چې مشرکان ګنده دي ښا بیت الله نه وشړی اشته به نه پرې دی عمرې ته به نه پرې دی کدا نجس دي کنه ایمان والاو یقینا مشرکان نجس دي مراد دینه ګور ګندګي د باطینی ها باطینی ګنده دي نه باندې ځکه چې مسجد حرام ته وای پس دې کال نه سکه نه بعد وګور جمعه تندرا پرې د مسجد حرام ته مسجد حرام نه خو یا مراد د احناف علماء وي سر مسجد حرام ته مراد دي او نور جمعتون ته داخله جایز دي ښا بل جمعه ته کزینو خیر دي امام شافعی رحمه الله و ذکر صرف او صرف مسجد حرام مراد دي آلته داخل دا منی دي امام مالک رحمه الله و ټول جماعتونه ته مراد دي ها ټول جماعتونه راجه حدا وګره په دې کې ټول حرام مراد دي نه به داخلي کې مسجد حرام ته حرام ته ټول مراد دي بعد عامهم هذا پس د دې کالنا او کچره تاسو یریږئ د فقیرینه پس په یغنیکم الله من فضله ان شاء دا جمله جواب د سوال ده یا جواب د وهم کله کله باز خلک کوی ردا کافر کنه پرند دی خدا خو ډیر مالدار دی د سر زموږه تجارت خرابېږي اقتصاد هم خرابېږي فقر برابر رش جواب او کچره یریږئ تاسو فقیرینه الله به مالدار کی د خپل فضل نه کاله وړي بهشکه الله په دې حکمت والا دی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله د دې آیت نوار تر 10 نمبر آیت پوری دا به دویمه برخه خد صورت د برخه کې به الله ذکر کوي قتال کول د اهل کتاب او کافرانو سره مخکې ګوره عام مشرکانو اوس په کتابین مشرکانی کتابین کافرانو الله به دا کوی د قتال د پاره ډیر لسوج بیان کې خاط ډیر لس دیوالات کې بدري ذکر شيخه قاتل الذين جنگ کوي کسان سره چې مان لري په الله او نه پور درستنه ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه غني هغه شی چې حرام کړی دی الله او پیغمبر حرمت بیان کړي ولا يدين دين الحق او تبداري نه کوي د حق دینم دا سوق دي داخلك من الذين اوتوا الكتاب هغه چانه چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی حتى يعطوا الجزيه عن يد تر دې پورې چې هغه ورکړي جزيه په خپل لاس باندې وهم صاغرون دو بذلیلې سمانا یو کتابی دی هغه کتابی دی مشرک ته يهودي یا نصراني دی ایمان خاصم په الله نه راوړي حرام ته حرام نه وي مدې سره جنگ پکار دی ښا جنگ به سره کېږي لکه یا ایمان راوړي جزيه ورکا که جزيه ورکې نه ورکا جزيه ورکې ګور په لاس په راوړي په خپل ښا د سنا چلتا وي بس ما درولې په سراپې باندې ښا په سراپې یا بانګ باندې درولې ګل نه په خپل برازي او په خپل به د لاس کې ورکې چې د ازما ټیکس واخلای چې لږ ذلیل شي ښا
آیات کې ګوره بیانېږي جزیه او ټیکس د اهل کتابو. آیا نور مشرکانو نه اخیستل کېږي او که نه؟ نو راجح دا ده ګوره چې د نور مشرکانو کې د حجر قبیلې نه اخیستل کېږي. د مجوسو نه ویم، د مجوسو نه هغې نه هم دا اخیستل کېږي. لکه د مجوس باره کې نبی علیه السلام ویلي وو چې تاسو په دې باندې احکامات د اهل کتابو جاري کوي، صرف نکاح سره مه کوئ او ذبیحه یې مه خورئ. نور مشرکان چې دي د هغې باره کې اختلاف دی. ځینې علما وایي چې هغه په دې باندې قیاس دي، هغې نه به هم اخیستلی کېږي. لکه دا په دې کې راجحه ده. ځینې وایي چې نه نه بس جزیه خاص ده په دوه قسمو کافرو پسې، یو مجوسي او دویم کتابي. وقاتل یهود عزیر بن الله، د آیات کې د قتال نور اسباب دي څلور. ویل به یهود او عزیر د الله زوی دی، او ویل به نصارا او مسیح د الله زوی دی. ذالک قولهم بافواههم، دا د هغوی خبره ده، د هغوی په خولو باندې. هر څوک خبره په خوله باندې کوي. نو دې ځکه دا معنا ګوره بې دلیله ده. ښه خلک هم وایي که نه پلانې وایي دا ستا د خولې خبرې دي، څه معنا بې دلیله لګیاسې. دا د هغوی خبره ده، د هغوی په خولو باندې معنا بې دلیله. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، دې مشابهت کوي په دې خبره کې د وینا د هغه چا سره چې کفر کړی دوی نه وړاندې، دوی هغې سره ځان مشابه کوي. قاتلهم الله، الله دې تباه کي. ان یؤفکون، چې کوم خوا تړولی کېږي د حق نه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. آیات کې بل سبب خاطر قتال نور اسباب. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نول دوی خپل علما او خپل پیران په خدایتوب باندې ما سوا د الله نه، مسیح زوی د مریم ابن ولید په الوهیت باندې. وما امر امر نه شو ته مگر الا ليعبدوا الله، الا ليعبدوا الها واحدا، مگر چې بندگی خاص کی دی الله د پاره. لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ مگر هم د الله دی. سبحانه عما یشرکون، پاک د الله د هغه څه نه چې دوی شریکوي د الله سره. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبى الله الا یتم نوره ولو کرها الکافرون. آیات کې الله اوس بیانوي اتمام د نور. آیات کې به الله ستاسو د اخیری پیغمبر بیانوي. غواړي د کافران چې دوی مړ کړي نور د الله، بافواههم په خپلو خولو باندې، ویأبى الله، او انکار کوي الله، الا یتم نوره، غواړي دوی چې ایطفئوا نور الله، چې مړه کړي رڼا د الله، بافواههم په خپلو خولو باندې، ویأبى الله، او انکار کوي الله، الا یتم نوره، مگر چې پوره کړي خپل رڼا. ولو کرها الکافرون، اگر کافران بد ګڼي. کافران وخت باندې الله رڼا مړه کول غواړي، ښه دین ختمول غواړي. لیکن الله ګوره د هر خبر نه انکار کوي، مگر خپل دین پوره کوي، خپل رڼا پوره کوي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ارکله ګوره چې الله مخکې آیاتونه کې سبب د قتال بیانو ښه چې دوی د الله رڼا مړه کوي. الله خپل رڼا ګوره غالبه کوي په ټولو ادیانو باندې، ښه غالبه کوي یې. هو الذي الله ذات ارسل رسوله بالهدى، چې را لېږلی خپل پیغمبر په هدایت باندې، ودین الحق، په دین رښتیني باندې. هدا نه مراد د اصول، او دین الحق نه مراد د فروع. لیظهره علی الدین کله، دې پاره چې غالب کې په ټولو دینونو باندې، اگر که مشرکان بد ګڼي. یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله. هر کله غواړي چې مخکې الله دا خو دښمنی ذکر کړه، چې کافر کو دښمنی کوي د اسلام سره. په دې آیات کې الله اوس ایمان ولا منی کوي دغه د صفاتونه، هغه سره په ګوره مشابهت نه کوي په کار په دې بده صفاتو کې.
لکه هغوی کې بس صفات دي ښه، لکه حرص د مال، د خلکو مالونه خوري، بخل پکې دی. اے ایمان والاو، ان کثیر من الاحبار والرهبان، یقینا ډېر د عالمانو او پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس، خوري مالونه د خلکو په ناروا طریقه باندې. باطل معنا هر ناروا طریقه. ويصدون عن سبيل الله، وخلق بندې د الله لارې. والذين كسان يكنزون الذهب والفضة، چې خزانه کوي سره او سپین، ولا ينفقونها في سبيل الله، او نه خرچ کوي په لار د الله کې، نذیر ورکړه هغوی ته په عذاب دردونکي باندې. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آیات کې به تخفیف اخروی ښه مخکې صفات والا ته هغه خلک چې هغوی مال جمع کوي او نه لګوي د الله په لار کې، هغوی دپاره تخفیف اخروي. یومه دا مخکې سره ولګوئ ښه، زیره ورکړه هغوی ته په عذاب دردونکي باندې. یومه په هغه ورځ باندې یحبى علیها، چې ګرم بشي دا مالونه په هغوی باندې په اور د جهنم کې، نه فتقوا بها جباههم، داغلی به شي تندي د هغوی په دې باندې، او د هغوی اړخونه او د هغوی شاګانې. په دې مال باندې به د مالدار انسان تندی داخله کېږي، اړخ او شا. حکمت ګوره په دې کې دا دی، کله چې مالدار ته فقیر او ساید راشي تندی تریو کې خوي بیا راغی مال بس چې غواړي. کله کله به چې بار بار راشي نو به لږ اړخ راواړي حادثه مخ کې دي ما خو نه کتلې. کله کله ورسمه شار راواړي فقیر ته الله ول تندی داغي او نه اړخ ورو داغي او شا. یا په دغه درې ځایونو کې اشاره د احاطې ته، ټول طرفونه ول داغي، ټول طرفونه. واته ویل کېږي هذا ما کنستم لنفسکم، دا هغه مال دی چې تاسو خزانه کړی د خپل ځان دپاره. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس وسکئ هغه چې تاسو یې خزانه کوئ، وسکئ د هغې عذاب. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هر کله ګوره چې مخکې الله د اهل کتاب شرک او د هغوی کفر بیان کړ، دې ځکه الله د اهل کتاب په بل رسم معیارت کوي ښه. اهل کتاب به وایي ډېر اسلامي میاشتې چې دا 13 دي ښه 13، کله به ورسې د پاسه 13 دي. غرض ګوره په دې کې څه و؟ غرض په دې کې تبدیلي کول او په هغه میاشتو د حرمت کې ښه دې کې به تبدیلي کوله، کله مخکې کله وروسته. الله په هغوی رد کوي چې نه میاشتې ګوره 12 دي. ان عدة الشهور، یقینا شمار د میاشتو په نزد د الله باندې 12 شهرا 12 میاشتې دي په کتاب الله، د الله په کتاب کې. یوم خلق السماوات والارض، په هغه ورځ چې الله اسمانونه پیدا کړي او ځمکه، منها 4 حرم، څلور په دې کې احترام والا دي، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، درې دا دي، او یو رجب ده. د دې میاشتې احترام ګوره تر قیامته پورې لازم دی. په دې کې به ګوره څوک په چا باندې حمله نه کوي، کافر باندې به څوک حمله نه کوي. که چېرته هغې حمله کړې واته والا به جواب ورکولی شي ښه، یا مثلا مخکې نه شروع شوې ده بیا په دې کې سړی حمله کولی شي. ذالک الدین القیم، دا دین دی مضبوطه. نو ظلم مه کوئ په دې میاشتو کې په خپل ځان باندې په ګناهونو کولو. وقاتل المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة، او جنگ کوئ د مشرکانو ټولو سره لکه څنګه چې هغوی جنګ کوي تاسو ټولو سره. واعلموا ان الله مع المتقین، پوه شئ چې الله خاص ملګری د متقینو دی. انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما. په دې آیات کو سلارت کې د هغې په یو بل رسم باندې هغه دا ګورې چې هر کله ګورې په دې کال کې 4 میاشتې احترام والا وي، 3 پرله پسې وي ښه، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. جنګ خو دې کې ناروا و، او د عربو دومره صبر نه کېد چې 3 میاشتې صبر وکړي. نو دې به کله کله به دا کار کوه چې په دې کې به ګوتې ووالې ښه، په دې میاشتو کې به ګوتې والې.
طریقه به دا غوی دا وه چې کله به د حج موسم شو د منا ورځې به راغلي نه په منا کې به دوی به وویلې د بنو کنانه یو سړی و د قلمس په نوم باندې ښه قلمس یاره څه کال موږ ته په دې میاشتو کې نصیب وکړه کومه میاشت کې دله وکړمه یاره موږ څه کال حمله کوو په محرم میاشت کې نو قلمس به پاڅېده اعلان به وکړه ای خلکو واورئ څه کال د محرم نه حرمت لاړه سفر میاشت ښه د محرم کې جنگ جایز شو سفر کې ناروا دی بیا به بل کال ته ویل مثلا څه کال د ذوالقعدې نه حرمت لاړه مثلا جمادی الاولی ته نقل شو نو دا کار به کو دا حرمت به اړه وراړو د دې نه ګوره اړه لري کوي به دبي کوله خو بل ته ځکه نقل کو چې دولس خو برابرې کو کنه او صدور په دې کې احترام والا خو برابرې کو نو ور به د محرم نه نقل شو سفر ته نو هغه صدور پاتې شول خو دې نم لري کو هغه ته مولا کو ډیر ویل کېږي نسی انما النسیء یقینا رستقول د عزت د میاشتو د زیاتوالی د په کفر کې یضل به الذین کفروا گمراه کول شي بدی باندې کافران یحلونه عاما ويحرمونه عاما حلال غنی یو کال او حرام غنی بل کال یو کال مثلا وي په دې محرم میاشت کې جنگ کول حرام دي بل کال و دې کې حلال دي یا مثلا څه کال په دې سفر میاشت کې جنگ حرام دي بل کال به ته چې نه برته حرمت نقل شو محرم ته دا کار ولي کوي لیوات او عدت ما حرم الله د دې پاره چې پوره کې هغه شمار د اغمش چې الله حرامي کړی دي چې دوی هغه شمار برابر کو سره موافقت وکړي ښا یعنی موږ په دې سیو چې کسه کال په حرم کې حرمت نشته ها احترام نه پکې نشته دا خودري پاتې شوی نو د څه کار کوي ښا الکه څه کال د حرمت د محرم میشته نقل شو سفر تلاړ نه بیا سلور شوی یا څه کال مثلا څه کال د ذل حجین لاړ مثلا جمادی ثانی تلاړ جمادی الاولی تلاړ نو خبره ته ځکه نقل کوي چې اشمار په برابر کې لیوات او عدت ما حرم الله د دې لپاره چې پوره کې شمار د هغه مېش چې الله حرامي کړی دي نه فیحل ما حرم الله حلال غني هغه چې الله حرام کړی دي زوین لهم سوء اعمالهم زوین لهم خسته شوی دا غوې د پاره بد اعمال دا غوې والله چې هدایت نه کوي د سي قوم کافر ته یا ایها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره یا ایها الذين امنوا تقریبا دی آیات نوارت نه وی لمبر آیات پورې با د سورۃ درې مبر خیخه د برخ کې الله ذکر کوي زور نه پاره د منافقانو او په دې برخ کې الله د منافقانو صفات بیانې بد تقریبا شپږ بد صفات تکرار نه بغیر د آیاتونو کې بشارې ور غزوه د تبوک ته د تبوک په غزوه کې منافقت راخاره کړو بعض منافقان به د کتلیو ښه او بعض منافقان پاتې شوی او ډیر بد صفات الله راخاره کړی دیو جن غوړې د دې صورت بل نوم دی ښه د توبې نوم دی موزحه او یا فاضحه او صورت چې هغه د منافقانو شرمون کې صورت دی خو شرمول دي صورت تقریبا د هجرت نه هم کارو نبی علیہ السلام ته خبر راغی چې رومین روان دي مدینه باندې حمله کوي روم والا دي نسوارا او ډیر لخر وسره دی ډیر نبی علیہ السلام خرطوب نه کار واغست مخ ته به وروز منګه ولې کاغوره ش مدینه ته بیا ورانه وکړي ډیر اعلان یو کوي چې بس منګه تاسو په رومین مخ ته وروز ښه عمله کو په دي خلکو باندې تبوک ته بزان رسو مخکې وخت باندې نبی علیہ السلام چې کله د جنگ لپاره تنو توریه به کوله توریه بداو مثلا د الله پیغمبر تورخم خاطر روانو اسبه دا پښتنه کوله خاچی د کونړ به کومه دار خي ښه کومه واسانه کومه بلندې دروغ هم نه وای اس پښتنه به کوله د پښتنې وجه خلکو دا ګمان کو چې پیغمبر دی خاطر روان دي او حاله کې روان به دي خاطر خو په دې غزوه کې ور پیغمبر سره هاتن ویل ګوره چې تبوک ته بزو دشمن ډیر قوي دی ګوره سفر وګد دی او ملګری کمزور دي سامان برابر کوي نو صحابه کرامو چندې راوستي ښه چندې
نه پدې کې بعض منافقان منافقت ښکارا کړ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو ما لکم سری تاسو لرا کله چې وی شتا سولین په روپی سبیل الله وزید الله په لار کې نو تاسو درانه شې زمکه طرف ته زمکه خواته زور کوي ښا ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره آتا سو راضی است په ژوند دنیا باندې د آخرت نه دنیا غواړي څه فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل نه ده سامان دنیا په مقابل د آخرت کې مگر لګ دی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما آیات کې بعد تخفیف اخروی ښا یاره د عذاب به په جهاد نه کول باندې الا تنفروا کچرتا سنو يعذبكم عذابا الیما عذاب بدک تاسو عذاب دردون کې ويستبدل قوما غيركم او بدل کې براوړي الله یو قوم تاسو نه غیر او تاسو سره نشور کولی الله ته دې شي او الله پر سبحانه قدرتون والا دی الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن الا تنصروه آیات کې به اشاره غره زور نه ته زور نه به پتر کول قتال باندې سوچ د الله په لار کې جنگ نه کوي د پاره بزور نه وسره به د آیات کې اشاره واقع د هجرت نبی عليه السلام ته الا تنصروا کو چرتا سو کومک نه کوي د الله د دین فقط نصره الله الله وسره کومک کړي د پیغمبر سره او دین سره یاهو راځي کړي د پیغمبر ته اذ اخرجه الذين كفروا کله چراويست کافرانو ثاني اثنين دو چې دویم د دواونه یو ابو بکر او دویم داو اذ هما في الغار کړه د دواړه په غار کې اذ يقول لصاحبه لا تحزن نبی علیہ السلام په غار کې د خد خپل کور اوت موږ ته سویلو د شپې روان شو ال کله چې مشرکان ولا کور معاصره کو د شپې الله دا ویست خپل کور نه لاړ غار څورته سبا ته چې مشرکان بس ګوري بس کور کې پروت دی پیغمبر نه دروازې په چوت کې ګوري بس پروت دی سار چې کله په قربانه حمله وکړي ګوري په بستر کې علي سي پروت دی هغه کشرا کش کوه څه شمال غره دی وای ما ته پته نشته مشرکان اعلان وکړي بس فارش شیخ دی علاقه کې یو جماعت د مشرکان لاړ بس مزل کو تر دې چې غارسه ورته ورسېدل پیغمبر لټاو دا غارسه خپل طریقې سره برابر شو چې انسان نه غلاړي نو ورته نخ کار کوي ښا خو کله چې ټیټ شي زخپو ته وګوري به ښکار کوي پکې نو دوی دواړه غره بغار کې ناس ته مشرکان دي غار په تر ورسېدل او بکر سی به الله پیغمبر دوی خراق دل کله دی وګوري موږ به تخکار شو نبی رسول الله مې اړې کوي فما ظنك بثنين الله ثالثهما ستا په غو کسانو څخه ګمان چې الله درې ملګری دی نه الله موږ نه رسوا کوي اذهما فی الغار کله چې دا دواړه بغار کې کله چې هغه خپل ملګری ته لا تحزن مې اړېګا ان الله معنا بشک الله زمون ملګری دی فانزل الله سکینته علیه وایده بجنود لم تروها بس راولېګا الله خاص رحمت پاغه باندې او مضبوطواله کو داغه په دې لخر باندې تاسو نه کته وجعل كلمه الذين كفروا السفلى او ګرځاو د الله کلمه د کافرانو لاندې وکلمه الله هي العليا وكلمه الله وچته ده الله غالب د حکمت والا دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله د آیات کې به امر غره په قتال په سبیل الله په ټولو حالاتو کې ښه انفروا زيتاسو خفافا وثقالا نسبکه قدرانه یو خدا معنا فقیر ک مالدار دویم دا معنا ځواني ک بوډا خفافا ځوان انسان سقار معنا بوډا دسی بس درون کیږي نشتله یا خفافا دا معنا روغ جوړستای تاسو روغ صحت والا انسان سپک ټوکونه وایخه او مرض والا استای یا خفاف معنا لک سامان والا فقیران
او سقان معنا ډیر والن مالدار او jihad کوي په لار د الله کې او jihad کوي په خپل معذور ځانونو باندې په لار د الله کې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو كان ارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك آج کې مسورونه د پاره د منافقانو په ترک د قتال باندې ښه jihad په خودل باندې او داغه صفات به ذکر شي سالو ار کله ګوره چې تبوک کې سفر وګدو ښه 800 کیلومتر مزلو 800 دشمن سخت زور اور دشمن مو ګرمي مو د غنیمت تمه بالکل نه وخه منافقان به کېدل لو کان ارضا قریبا کچتوي سامان نږدې او سفر لندوي لتبعوک خامخاطی و تاثر تلوي ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن ګران شفاغه باندې سفر کول پیل شو دا خودم وګد مسل دي سوګي کول شي وسيحلفون بالله او زردا قسمونه مکه یو په الله باندې کچره زمنګ اوس یو موږ بتاو سره وتلوي یاسین لپاره تاکید خامخا قسمونه کول په الله نو کچره زمنګ اوس موږ بتاو سره وتلوي دوی هلاکې په قسمونو باندې خپل ځانونه الله په کې چې دوی دروغ وایي عفا الله عن کلمات لهم ځنه خو چې په دې آیات کې اصل کې پیغمبر د پاره زور نه ده خو په نرمه لهجه باندې دا غوښ دا و چې نبی عليه السلام بعض منافقان ته اجازه ورکړي و چې بس پاتې شېلو ته دې اجازه ولې ورکول هغه ته قاضي عاز و چې نه په دې کې زور نه ده بلکې راجه حدا د چګوري په دې آیات کې الله نبی عليه السلام ته ګوري وایي عفا الله عن کمانا تعالی په دې باندې مکلف کړي بالکل نه دا وجه دا وګوره زور نه علي وای چې مخکې الله ول امر علی ګره وای چې ګوره منافقان ته وایي اجازه ورنکي او به پیغمبر ور کړي وي به بد ملامت وي مخکې امر الله نور علی ګره عفا الله عن ک الله تعالی عفا کړی دا تا باندې بالکل دا خبر لازم نه ده تاول اجازه کول هغه ته تر دې چې تاسو لپاره ښکار شي یا کسان چې غریشتي وي وتعالى الكاذبين وتا معلوم کړي و دروغجن خلق بعض به کې دروغجن دي بعض به کې اشتیا وي دواړه معلوم شو یا کنه ډېر وخت انسان ګورې ځان نیک نیک انسان بزرګ کوي ښه خو پته نه لګي چې دا وسنګ دی چې کله امتحان راشي بیا غره بعد پته لګي مخکنه ارڅو برتا وای چې سار راوځي برته ور کړی دا بلی بهادری او چې کله ګورې وخت راشي غنه بعد پته لګي خبي برت زوړ شي ښه لا استاذنك الذين اجازه غواړي تانا کسان چې مان لري په الله او په ورځ واستنه چې جهاد کې په خپل مازونو ځانونو باندې الله په دې په متقینو اجازه غواړي ګره په پاتې کېدلو کې ښا انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر آج کې زورن د پاره د منافقانو او داوی بس صفات سلور اجازه غواړي تانا په ترک القتال کې په جنگ پر خودلو کې ير موږ نزوها آکسان چې مان لري په الله او فورد رستړی ورتابت قلوبهم او شکمن دیړونه داغو یړ کې شک دی فهم فی ریبهم یترددون دوی په خپل شک کې ګډ وډ دي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين آیات کې به زورنا منافقانو د پاره هغه دا غره بالکل د دې خلکو نیت نشته خاطر وته نیت بالکل نشته ولیک نیت کم از کم تیارې خو به کړې وې کنه ولا وراد الخروج کو دې اراده وې د وته لا عدوا له عدتا تیار کړې به داګه د پاره سامان ولكن كره الله بعاثهم لیکن بدغنی الله داغه پټ کېدل فثبتهم بس دې من کړل د پټ کېدونه بس کېره ښه تیارې مکوي وقيل قعدوا مع القاعدين وتأويل شو کینه د کناستون کو سره ار کړه کو چې منافقان وتل الله تفخنوها د تیاری توفیق متور نه کا تیارې بالکل ورکه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا تسلی کله کله ایمان دروي رکش کرا سره وتلې ویل کار خو به کړي وکړي ني کم از کم د بسترې خو را سره وړي وي غزي پوري
جواب یره خدای چې وتل نه دي خدا ډېر روان کار خلق دي لو خرجوا فيكم کو دی وتل په تاسو کې ما زادکم الا خبالا نه زیاتو تاسو کې مگر نقصان ولو زو خلالکم او تاسو منځ کې به د منډي والے په چغول غړې باندې دا به کوي چې ستا بارک خودي دي سویلي الکه ستا بارک پیغمبر دي سویلي هغه له د خبر به بس کوړل راوړل اله به خلق جنگول يبغونكم الفتنه دی غواړي په تاسو کې اختلاف وفيكم سماعون لهم په تاسو کې جاسوسان دا غوي د پارم دي سماعون لهم دا معنا تاسو خبري اوري بیا غو ته رسي الله په دې په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله دی آیت کې دا غو د پار بیا زورنا او دا غو دریبت صفات آیات دلیل دی په دې خبره باندې ګوره چې منافقانو ګوره په هر وخت ورانه کړي دي هر وخت خپل غز شر خور کړي ښه لقد ابتغوا الفتنه يقينا غوښتل و دې فتنه من قبل دین وړاندې مخکې فتنه غوښتي و وقلبوا لك الامور او دې اړې راړې تر پار کارونه څنګه اړې راړې یعنی خبر اړې راړې حالات بدلې را بدلې کړه دیو صفات او کړه غیبت او کړه نرم او کله ګرم وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله تر دې چراغ حق دغه کار شو امر د الله او دې بدګړون کېو ومنهم من يقول ذلي ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني هغه د پاره بل زورنا ار کله غره چې د بوک پیغمبر اعلان کو چوزو بخا نصارا سره جنگ دی روميانو سره منافقانو کې یو منافق خو حاجت ابن قیس بن ما یره غویل ما غوړې فتنه کې ما چا پیغمبر کزلال شما دا غوی خضر لري خسته دي خبه په شو کېګما ما نه بداورانه چرته وش بس ما ځان سره موړه دا غوی په خزو باندې زمینېګما دا باندې کوله ومنهم ما يقول بعض بدی کې ویل اذن لي ما ته اجازه راکې پات کېدل کې ولا تفتني ما فتنه کې ما چوا ګوره پیغمبر لای ما فتنه کې ما چوا الا فی الفتنه سقطوا خبردار دی فتنه کې خطا شوی دی دا مخکنه فتنه کې پراته دي ښا او یقینا جهنم احاطه کون کې ده په دې کافرانو باندې چې پیغمبر ته فتنه ګروي ښا ان تصب کا اثر دن تسوهم داو نور بس صفات هغه د پار زورنا کورشیږي تاسو لا سخسته حالت خوشحالي خفقې دوی درا او کورشیږي تاسو لا سم مصیبت او یقولو دا منافقان وای قد اخذنا امرنا من قبل عمل کړه موږ په خپل تدبیر باندې مخ کې مونږ خو خیر خلکو مونږ ویل کنه کار بکیږي مونږ ویل دو سره مزای زمونږ نه ماده بس پرېج اوس په براتی وای قد اخذنا امرنا من قبل عمل کړه موږ په خپل تدبیر باندې مخ کې د دینه ويتولوا وهم فرحون او دیو ګرځيګو خوشاله کېږي تاسو مصیبت باندې به لګي خپل کلار کنه خبر شي خپلانه خو مونږ ولې ویل کنه دې زمنګ نه مانل خاو اوس بوله پته ورکی اوس خپل کې خوشاله جواب قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا اول جواب دا دی ښا وتو پیغمبر علی يصيبنا اسکلان رسیږي مونږ ته الا ما مگر هغه كتب الله لنا چې الله مونږ ته لیکلې سچ الله لیکلي برسیږي راته نو هو مولانا دا الله زمونږ ذمہوار دی دا او خاص په الله توکل کې ایمان کوونکې هل تربصون بنا الا احدى الحسنين دویم جواب مؤمنان غره په قتال کې یا په جهاد کې یا مخامخ کېږي د فتح سره یا د شهادت سره دواړو کې خیر دی ښا ورواته وای پیغمبر هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوئ زمنګ په خلاف باندې مگر یو د دوه حالتونو چې فتح د یا غنیمت دی فتح او غنیمت دی یا شهادت دی او منګ چې نتربص بكم انتظار کو پتا سو باندې ايصيبكم الله بعذاب من عنده شدارو برسه تاسو الله عذاب د خپل خوانه پتا سو الله یا عذاب خپل راولېږي ښا او بايدينا یا زمنګ په لاسونو فتربصوا اننا معكم متربصون بس انتظار کوي ښا
موږ هم تاسو انتظار کوونکي یو. یو ګوره تربص دی، ها دویم انتظار دی. تربص استعمالیږي په کار کې چا کار ضرور واقع کیږي. انتظار عام دی، کله واقع شي کله واقع نشي. تربص خاص دی، خاص انتظار. یعنی انتظار دا هغه کار چا کار واقع کیدونکی دی. قل انفقوا طوعا او كرها ليتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. داغو دو بس صفات. قل وتوي پیغمبر انفقوا خرچه کوي تاسو طوعا او كرها په خواخی او یا پنا خواخی باندې لا يتقبل منكم اسکله با قبول نشتا سن د اعمال لګول. ولی زکه چې انکم کنتم قوما فاسقین، تاسو یې قوم نافرمانان. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. داغو دغه فسق تفصیل دی ښا، فاسقان دي دوی کنه. وما منعهم ندی منع کړی دوی درا چې قبول شي داغوی نفقات مگر دې خبرې چې کفر کړی په الله او پر رسول باندې. مگر دوی کافر دي، خاصه کوي الله اعمال نه قبلې. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى او ناراضي مانځره مگر چې دوی سس پسې ښا کاغه واګه به ولاړ لکه خرچ باران ته ولاړی. ولا ينفقون او دې مان نه لګي مگر دوی چې بد ګڼون کې. حدیث کې راغلی د منافقانو صفت دا ده. زکات ته ګوره دا تاوان وي، مغرم ولوي ښه مغرم د مال کموي وي زکات ورکول. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. ار کله ګوره چې ویل شو د منافقانو مال لګول الله نه قبلې ښه. ار کله ګوره چې داغه مال الله نه قبلې داغه په مال کې څه پیدا نشته، نو داغه مال به پیدا او داغه اولاد به پیدا. نو ور قیامت کې مال پیدا ورکې نه بچي. دا پاره باندې تفرید ده نفع فات فی ای واخلی. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. تعجب په دواره چې تا داغه مال نه او داغه بچین. بشکا غواړي الله تعالی چې عذاب ورکړي هغه ته به په دې مال او اولاد باندې په ژوند دنیوي کې. وتزهق انفسهم وهم کافرون. او وزي روحنا داغه په داس حال کې چې هغه کافرانی. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. دیکم دا غوې د پاره زور نه ښه. او د منافقانو دو بس صفات هغه دا ګوره چې دا منافقان په دروغ باندې قسمونه کوي ایمان والا او تیر قسم په الله موږ تاسو ملګری خیر موږ په تاسو دومره خوشالي وو. هغه تصدیم دار مجب کې ښه ازمانه کې جماعت کې اذانونه هم کول. ما جماعت سره ډیره مینه ده. ويحلفون بالله قسم کوي په الله باندې انهم لمنكم چې تاسو ملګری دي. وما هم منكم او ندي هغه تاسو نه. ولكنهم قوم يفرقون. لیکن دا قوم د چیرېږي په ځان باندې. دا خبر ولي کې چې تاسو ملګری ما یریږي کېدای شي دا غالب شي به دا ما د مارې نه ګیري تا ته مخ کې دا بس د ستامخ کې بازانونه هم کوي د منځونه هم کوي. لا يجدون ملجا ومغارات مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. دا داغه د یری بیان دی څنګه یریږي یره له اوس ګورای او داغه لپاره زور نه. کله کله ګره منافقان به صحابه کرام سره روان شو په جنگ لپاره ځکه شر نه روان ځکه دامل ګوري الته دوزي مشتري ځکه تکړه مو د سیمه تاسو طرف زما استو سره روان شي. لار کې اوځه مخ دراش سړه غونډه حاضر کې وتختی کې پړشي دي. لا یجدون عمل جان کو دې مند کې زیاده پنای او مغارات یا غارونه مند کې او مدخلن یسمسی. ملجا ګره عام دي مغارات ویل کېږي هغه سمسه په غار کې ښه او مدخل ویل کېږي هغه سمسه په ځمکه کې دسي د چلاندې هغه ته مدخل ویل ښه او کله چې بغیر کې راغی ته ویل کېږي غارات. کده مند کې ملجا انځه د پانا او مغارات یا غارونه او مدخلن یسمسی. لول الیدو خامخا ورګرځيږي هغه ته ورغلې وي. وهم یجمعون د بمنډ ورواله تاسو نه مزان پټاو کنه هغه کې. ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها يداهم يسخطون. دا غنور بس صفات دي تقریبا 3 او هغه په دې باندې زور نه.
نبی علیہ السلام چې کله مال تقسیمو په غزوه کې ها بعض منافقانو اعتراض کو اعدل یا محمد عدل وکا او الله تبارک چې عدل لكم سوق عدل کوي ما باندې اعتماد کې د اسمان والا او تاسو ول ما باندې اعتماد نه کوي ومنهم ما يلمزك بعض اگر چې تاونه عیب لګي پیغمبر په بارد زکاتونو کې چې تقسیم وران کې فإن أعطوا منها کاغو ته په مال کې ورکړي شي نو ردو به خوشاله وإن لم يعطوا منها او کور نکړي شي د مال نه صبرخه اذا هم يسقطون په دې وخت کې به خپي ير مال به بر خرانه کړوي دا دی ورښو نوم دی ورښو او کولک مال ورکوي دا خساره ده ښا وای ماته لزګو نمبر راکوي ولو انهم رضوا ما اعطاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ترغیب ده خسته اخلاق ته مال څه کوي او کو دوی راضی په باندې الله ورکول او پیغمبر ورکول وقالوا دوی ویل حسبنا الله الله موږ لپاره بس او کافی دی ښا سيؤتينا الله من فضله ورسوله زر درابه کی الله موږ ته خپل فضل نه پیغمبر مرا ترا کی مال زبیا به را کی په باغ زبیا به را کی لکه تاسو دی ویل دا به پر اړه راغوي ښا ان الى الله راغبون موږ الله طرف ته اعلان کوونکیو نو ولو انهم ردوا لو شرطیه ده کړه جزاء مقدار ده لکان خیر لهم دا به دا غوې لپاره غوړه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ارکره ګره چې مخکې آیاتونه کې مونږ ویل امخکې مونږ ویل چې دوی اعتراض کو په نبی عليه السلام ته تقسیم وران کې زکات دې ورکو دې بل ته نور کې ماتم نه راکې د آیات کو الله د زکات د تقسیم هغه مصارف ذکر کړي په پیغمبر باندې ګوره اعتراض مکوئ ښا بلکې زکات لپاره الله خپل زینه په خپل بیان کړي نبی عليه السلام وی کنه چې الله نه دی راضي شوی په زکات کې په تقسیم د پیغمبر په خپل تقسیم کړي دی ور زکات کې الله په خپل ویلي ښا دیره ورکا دیلا چې به سو ګیله نه کوي انما الصدقات یقینا صدقات معنا زکاتونه للفقراء در فقیران د پاره دي والمساکین مسکینان د پاره دي فقیر او مسکین دواړه کله یو ځای شي اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا کله چې دواړه غره خپل کې یو ځای معنا به بیل کې او چې کله مثلا بیل یو په ذکر شي یا فقیر یا مسکین معنا یو شادن عدار نو ځنه علماء ګوره چې فقیران دا ویل کې هغه چا چې ډیر غریب اسم نه لري او مسکین هغه ته ویل کې چې کم از کم مال لري لکه ورسته وقحت کراشي مسکینان دي دا یو کشته وه فقار دي مساکینه نو ګوره مسکین دی ویل کې چې سنا سمال لري او فقیر دی ویل کې چې دا غیلک معلوم نه ښه بعد وای چې نه مسکین ډیر غریب ته ویل کېږي ولی الله قران کې وایي کنه چې یتیم انده مقربه مسکین انده متربه مسکین د خاور خاون اسم وسره نه والعاملین علیها هغه چې مقرر دي په دیوانی کار کوونکې د زکات را غونډونکې خلک عاملین هغه دې نه برخه غوښته شګر کدا مالدار دي خاطی غستې شي والمؤلفه قلوبهم خلق چې تعلق او محبت پیدا کول شي دا پړونو کې محبت پیدا کول شي یو کافر دی مثلا اسلام پاتلک مایل دی هغه تر مال ورکړي اسلام ترش یو مسلمان دی په اسلام کې کمزور غونډي دی هغه ته ورکړي اسلام کې کوي دی بارک خباس علماء دا حکم منسوخ شوی دی اول زمانه کې اسلام غریب ورو اسلام کمزور و نو کافرانو ته مال ورکو چې هغه اسلام ته راوړي اوس په مسلمانان ډیر دي دا حکم منسوخ دی لیکن دا خبره غلطه ده بلکې دا حکم جاری کیږي تر قیامت پورې ښه تاسو ګورئ اوس وخت ګورئ کافران مال ورکې مسلمانانو ته وخت پورې مسلمانان ته کافران کیږي هغه ولا مال ورکړي دا مال کوله موږ ورکولې هغه براوختلې به ښه وفي الرقاب او ویلګای په تاسو دا ور د غلامانو کې وفي فك الرقاب په خلاصول د سټونو کې والغارمین امدان ورکولې کېږي به قرض ورته وفي سبيل الله امدان ورکولې کېږي به د الله په لار کې د فی سبیل الله یو مصداق خدای قتال jihad فی سبیل الله ځینې وایي چې فی سبیل الله ویل کېږي هر د خیر زیاته
تقریبا د محققین علما فتوا ده چې فی سبیل الله ویل کېږي جهاد ته ارچې دا زکاتونه ورکول دي مدارس ولا یا مثلا نور زینو ته تعمیر کې به نه لګي ښه که په خلکو باندې خوري لو خوړې شي په شاګردانو باندې کوي خوري په خیر دی وابن سبیل امدارنګ مسافرم فریضه من الله دا حکم مقرر ده الله د خوانه الله په حکمت والا دی ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن منافقان د پاره په دې کې نور زور نه ښه او داغه نور د په صفات ومنهم الذين بعض بدو کې آکسان يؤذون النبي چې پیغمبر له ضرر ور کوي ويقولون هو اذن پیغمبر د اړي خبرې مانون کې دی ښه ما چې ورسوي به منی مطلب درو به وي او غنه بعد بوله باندې وکړو زمون خبر به منی ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم وتوه پیغمبر مانون کې د خیر خبر دی تاسو دا پیغمبر باور کوي په ایمان لري په الله باندې او خبر منی دی ایمان والو او رحمت په دا کسان چې ایمان راوړي دي منکم پتا سو کې والذین يؤذون رسول الله لهم عذاب الیم کسان چې هغه ضرور کوي پیغمبر لاغه پر عذاب دردون کې دي يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين دغه داغه نور بس صفات هغه دا غواړي چې منافقان خوشاله خواري کوي چې مخلوقات خوشاله کوي الله نه خوشاله ښه په دې درو قسمون باندې خلق خوشاله وي الکه الله خوشاله ول پکار دي پیغمبر خوشاله ول پکار دي يحلفون بالله قسمونه کوي په الله باندې ليرضوكم تاسو خوشاله کې د خپل ځان نه والله ورسوله الله پیغمبر چې حقدار دي حق ان يرضوه حقدار چې هغه او راضي کړي شي چې دوی هغه راضي کی کدی کی ایمانی علم يعلم انه من يحاد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها دې کوم زور نه ښه وایته او دا یو بس صفات محاده کول د الله رسول سره دا الله پیغمبر امر نه مخالفت کول آینه پوهیږي دوی انه شاندار دی ما يحاد الله ورسوله څوک چې خلاف کوي د امر د الله د پیغمبر فان له نار جهنم هغه د پاره اور جهنم دی همیشه به پدې کې ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی دلویا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم دغه به هغه د پاره زورنا او دا یو بس صفات منافقان يحذر المنافقون يريق منافقان ان تنزل عليهم سوره چې نازل بشي په ایمان ورو باندې یو سوره تنبئهم بما في قلوبهم چې خبر به کې د سوره د ایمان ولا هغه منافقت چې دوی پړونه کې دي منافقان په ځان یریږي خاصه تمراز رسوان شي قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون وتوای تاسو کوي استهزاءګانې الله چې دې رئیسون کې دې هغه تاسو ته یریږي دا سورته راولېږه ښا داغه چې کوم شنه یاره واغه ټول راخکارا کا وای شرمول ولا ان سالتهم لا يقولون انا كنا نخوض ونلعب دغه داغه نور د صفات او داغه د پاره سورنا کچرته پخترو کې د منافقانو نه چې دا ورانه خبر تاسو وایي کوي ګور پیغمبر پس خبره کوي صحابه پس دا خبره کوي ناغه سوي لا يقولنا خما خاغ وإنا كنا نخوض ونلعب من اسب باس کولو بم کولی ما ټوکم کولی ما لکه بعض منافقان ویل صحابه کرام بارکی وای موږ نه کتلې د خلک چې غټ خېټي په خوراکونو کې او بوزدل په جنگ کې زمونږ د قاریانو نه وای زمونږ د قاری چې صحابه خودل دا وای په خوراک کې غټ خېټي د خاو جنگ کې د بوزدل دي د خلک موږ نه کتلې دا خبره وای کړې و به وجره موږ ټوکی کولې مالا ساتم تیرو ولا ان سالتهم کته دوی را پختناو کې چې دا خبره تاسو ولي کړې ده لا يقولنا خما خاغ وإنا كنا نخوض ونلعب من غاس باس کو من هم غلو بي کوي جواب قل وتو پیغمبر بالله و آیاته و رسوله
آیا په الله او په د الله په آیاتونو د الله په پیغمبر په تاسو ټوکې کوئ تاسو هغې پسې استهزاء کوئ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم باندې مې کوئ تاسو کفر ښکاره کړی پس د ایمان ښکاره کولو نه آیات معلومیږي دا مسله چا چې ګوره استهزاء کوله په پیغمبر پسې د الله کتاب پسې الله پسې یا په صحابه پسې د انسان کافر کېږي صحابه کرامو پسې لا تعتذروا تاسو باندې مې کوئ قد كفرتم بعد ایمانکم کفر ښکاره کړی تاسو پس د ایمان ښکاره کولو نه ان عفا طائفه منکم کچرته عفو کو موږ وړل په تاسو کې په توبه کول باندې کې جماعت توبه وباسي په تاسو کې ښه نعذب طائفه منهم نعذب طائفه عذاب ورکو موږ بل جماعت ته بانهم كانوا مجرمين په دې وجه باندې چې هغه مجرمان دي او جرم دي چې سو هغه دا چې استهزاء کول په الله پسې رسول پسې او صحابه کرام پسې دا دغه استهزاء ده دا دغه جرم دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت